الرحیم مخکې مونږ بیان کړو چې شرک دو قسمه دی، شرک اعتقادي او دویم شرک فعلی. د شرک اعتقادي د اقسامو نه فارغ شو، اوس د شرک فعلی بحث او داغه طریقہ او دای بیان چې قران پاک په کوم طریقه رد کړي. د دې دویم نوم د شرک عملی. اعمال د شرک هډیر دي، افعال شرکیه، لیکن مونږ د خپل اصطلاح مطابق کلام کو. مونږ چې شرک فعلی ذکر کو نو مراد د دې نه مسئی هغه شرک فی التحریمات اور شرک فی النذور، دے دو سیزنوں کی شرک دے تو شرک عملی فعلی والے وایو. دازک تحریمات کے یا نذور کے مقصود اصلی سو خوراک، خوراک سیزنوں اور خوراک شر یو عمل خاصہ دے، یو عمل دے یو فعل لے کر پدے وجہ دا دے تمگا فعلی او عملی وایو. شرک فعلی شرک عملی اگر دو قسم دے، یو دے تحریم لغیر اللہ یا لعباد اللہ یا خود تعمیم کہنو لغیر اللہ، اور دویم سر نظر لغیر اللہ. دا دوڑا افعال شرکیہ دی. دری مقصد سر تحریم لغیر اللہ مراد تمگا سالو گورا تحریم د غیر اللہ ددی اصل کے دو مصداق ہے. یو مصداق زمگا بحث کے داخل بے او بل بنی داخل، یو تحریم لغیر اللہ خود دیتا ہوئی یو شے حلالی پر دلیل قطعی اصوب عقیدہ و ساتھی داغے دا تحریم چنانا داخو حرام دے. دارنگ یو سڑے یو شے اللہ حرام کری قطعان یقیناً، اور یو سڑے عقیدہ و ساتھی داغے دا تحلیل دا حلال دے. تحریم ما احل و تحلیل ما حرم اللہ. نگور دیکھیں دا تحریم دا ما حل چرے دا ہم کفر دے کر، لیکن دام پدے کہ دا بحث دلان دے نہ داخل کرے زکا چہ دے مبنا پہ جحود پہ انکار و بینات باندے دا مانے اسڑی دا اللہ دا حکم انکار کرے دے کہ اللہ فرمائی دا شے حلال دے، دا واجب دے، لازم دے، ادے ہوئی نہ منز فرض دے اسڑے ہوئی نہ منم، زکات فرض دے اسڑے ہوئی نہ منم، دا خو کافر دے دا اگر تحریموں کا دما حل دام اگرچہ کفر دے، لیکن دے مقام کے دا موضوع کی بنی داخل ولی دے بنا تو معبود بانے ہونا نہ کر. معبود من غیر اللہ باندے بنائی نشترے. منگا تحریم لغیر اللہ دویم مصداق بینو، دویم مصداق سرے اغدار چے انسان عقیدہ و ساتھی ان یعتقدہ
तहरीमा मा अहल्ल अल्लाह खौफम मिन गैर अल्लाह और तकर्रुबन इलैह दा लफ्ज बोया यो शे अल्लाह हलाल कड़ी खुराकी इसका की मिसल दरेबल सुशे यो अमली फेली हलाली द खुदे द तरफना लेकिन यो सड़े अकीदत आगे द तहरीम उसाती ओले उसाती द वजह द यरी द गैरुल्लाह द वजह द तकर्रुब न गैरुल्लाह था दलता पकिदा शे बाइसी दा ज़कमुं पाकसाम द शिर्क की दाखिलू चिदा बिनारे पागा अकीदा शिरकिया बांध पदे के हकीकत किम अगर तहरीम द माहल्ल हो रहा है चे खुदे हलाल करियो दे हरामी कुफरम पके दे और कुफर सर शिरकम पके दे चे खौफ द गैरुल्लाह तकर्रुब द गैरुल्लाह पदे के बायस से दा पदे की वजह ददी अमसाल पदी जमाने की मौजूद थी तफसीर इब्न जरीर आख पर तफसीर की ददे 12 की उगत बास कर रहे क्षमा जिक्र कर रहे वो भी अरुस्तवेली चिदा तहरीमात द बहिरी साहिबे उसनरी मौजूद उसने मौजूद मानी द इब्न जरीर पर जमाने के नो मौजूद कर अगर दौर के नो मौजूद लेकिन जमीन पर जमाना की ददे अमसाल देर मौजूद थी रूस बमगा जिक्र को पर वजह कुरान करीम दा मसला पेश करी मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ आयतों के मुख्तलिफ उन्वानात सरा दा मसले पेश करेगा दाएं मिसाल द सूरह बकरा ने शुरू का यौसल आतिश पेतायत की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबान कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा दायसलतश पेता वरपसी यौसद्वया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम उस दिले किदा कुलू कुलू रागले खुरे खुरे दे अमर की सफायदा दा मुफस्सिरीन अल-तली की मुराद पदे मुकाम के तहलीलो मा हर्रमु अला अनफुसिहिम मिनल बहायर व सवाइब तफसीर मालूम तंजील वगैरह हुई दाकम चिरे खल को बजान बाने हराम कड़ी अल्लाह नदी हराम कड़ी अल्लाह इदा हलाल उगणे हलाल उगणे बोले बजान हराम कड़ल दारंगी सूरह मायदा के ब्याह ददेवानात पेश की सूरह मायदा हुआ थी आयत ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा हल्लल्लाहु लकुम व ला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन ब्याह फरमाए वो कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबान खुरे खुरे हराम मगणे दा मतलब होगा दजान न सीजू ना पजान बाने हराम होए पर जानने में हराम होए दी सूरत की राग सामसाल और पसे जिक्र करी यौसल दरे आयत की
چې دا څنګه تحریمی رد کی پائے ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام دا یو څلور اقسام ذکر کړل او ما جعل دا د الله په شرع کې نشته دی دا خلق ځان نه جوړ کړي البته تشریح راځي دلته لګ وره امام بخاری په خپل درې تفسیر کړی دی بخاری کتاب تفسیر کې 615 پیتا ای بحیرہ ستوی التی یمنع درها للطواغیت دا سارویو شراغ پیب بندول پنم د طواغیتو پیر د طواغیت طاغوت منس معبود من دون اللہ نہ بلشی چا ساروے بے منصوب کو خپل معبود تا اوی ددے پے بندی سو بے نہ خوري ما سوا د من جوران اید پر وی جائز کړو دانګي دا ساری غوخم بیان خوړل کېدا ما سوا د من جوران مجاهرین بکول نور باندې بند کړو دارنگی صاحب حق تو یصیبون لالہتهم لا يحمل علیہ شیء الہو د پاره به پابند کړ سمانا بالکل آزاد پاغه به هیڅ سورلی نشو کېده اس بار په نشوړل کېده دارنگی وسیله وا دا مغو خوا بکرا ولنه چاول به بچی وروړو بیا به دوباره اونسا وروړه نو دیبه مغه د تواغی د پاره پابند کړوي چې وصلت احداهما بالاخرى دا یو بچی د بلی بچی سره پیوس راغلی بس دا وسیله شو دینه به مونږ فائدہ نالو حام به نروختوي یضرب الذراب المعدود فاذا قضى ذرابه نو ودعو للتواغیت دا نروخ بو چکل اوسو وخی با داغن تیر شوی نو بعد دائن با دیوی دال تواغوت پنوم دے دبانی با سبوج موج نہ اڑو خان دادی جو کڑو اگور دے ملکی حقیق زناوروں نے اوخانوں نے داشتی جو کڑو کا دلته کې صاحبې په انسانانو کې مشته ملنګانی کنه دې باباګان دا د اجمیر سے ملنګ دی دا د پیر بابا ملنګ دی هغه دا ویلي چې ما باندې څه قلنګ تاوان نه پابندی شي نه آزادي هان نخې جوړ کړی ځانته څه کړای چولی پیته اوس بنای چولی سر کې څه سړای پری خې دي سیکانو ونتا هغه قدار چې په دکان ورغه بس شراخي سو کی شړی نه وای بودری برا دورسی پلان کیسه ملنګ دی دا ملنګان دي صائب د صائبې وي د مشرکان دی مونږ او 10 نشتا او داغي د صائبې هم صبر نه پای به صبر نه تکلیف مکلیف نه چوپی ہندوستان کې د هندوانو ساند ورتوای وي اوسم هندوانو کې صاحب اشتا ساروی دغه سپری دی خپل طاغوت بنوم معبود بنوم بازارونو کې ګرځي کدار چا فصل تلړ شي دار چا دکان تلړ شي ای منه کول نه شي بودری وراته ورسی تکلیف ورسی نو دا سوچ نشته د پیرانو ساروی خلق ولوړي کنه هغه د پیر صاحب ساروی غوان میخه ګړې بيزه او فصلونو کې سری خلق کوئی من کوي ما لکه ټکر ورته ورسی هغه ذات ګرځي دا کتاس یو دیو مولا صاحب د میخو نو کرو دې غلیاړه کې آیا سړی کیسه کوله وی
بره میخ لامبول اخته ما لامبل ما تشه لکه زوس دلته غسل کوم او تخته میخ را غړې کړی غوي تاسو موږ د مولوی سے میخي د متیا د پاکي دا اعتقاد راشي دا بیا سب پاک غنی دا پای بیا سب پابندی نہیں. قرآن کریم فرمایل ما جعل اللہ خدا نے دی گرزولی سورت انعام کے مگورا یو صلی اللہ سے آیات کی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. کلوے خورے بیار پسے فرمائی یو صلی اللہ وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولن نخرے اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولم حرام کری ورپسی نور سو انواع ذکر کری خاص یو صلت دیر شاید کی وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها. دی بے داس ڈنگر دی دا فصل لے من دے پامو خلقو ما سوا د من نشا نے برسوگ نشی خوڑے من نشا سو من جوران دا صرف ایل حلال لے امی جوران دا ثابت کری دے بن بابا خواکی ونی پائے کہ خشاک مشاکی داوی من جوران لا حلال لے عددین مسولا حلال لے کبل چاداوڑن بدری بہت رسی ایزان نے نزدے غر جو کڑی اپنور بن کڑی ہاں ٹھیک ہے کہ ستا ملک نزستا رے کہ ستا ملک نہ دے سرنگ یولا حلال نور لبن ٹکر را رسی ہوئی اور پسی وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا ومحرم علی ازواجنا. پیو بچی د باز ډنګرو په خېټه کې آئی بوي دا نارینه ول حلال دی او په زنانو باندې بندي ټکر ورسی دي د زنانو وی دا خوړه بدری به تورس. سورہ اعراف کې دا مسله پیش کړي دو دیر شیادنا رد تحریم دا غیر اللہ. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. ولا غد براشی دی خلقو پزان بانی جامع حرام کڑے پا طواف کی چھ طواف کے با عورت نہ پٹائے جامع بناون دی وہ بربر نہ بے طواف کو او ادا ثواب کار دے اللہ اچھا دربانے دا حرام کڑی دا رنگی طیبات رزقو نہ چاہ جاہلیت والو حرام کڑو دا پتا سچا حرام کڑی چتا سے منتب بدری ورسی ضرر اور ٹکر برا دورسی. دا مسئلہ سورہ یونس کی پیش کی پدے عنوان نہ 500 سے آیت کی آئل زجر رٹن اور کی پدے قل رأيتم ما انزل الله لكم من رزق. اللہ رزق نازل کرے پیدا کرے فجعلتم منه حراما وحلالا. تاسو پائے کہ گورد زان سے تحریم کوئے چداب کے حرام دی داب کے حلال نہیں. اگر تحریم لغیر اللہ مقصد دے دا خدای ازن پری کشتہ نشتہ فام اللہ تفترون بلکہ بخدای دروغ جوڑی. سورہ نحل کی امدامہ صلی پیش کرے دا یوصل سوال سیاد کی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کلو آغا لفظ ویلے لا تحرموا ولی بزان حرام ہوئے
सूरत हज के 13 आयत के राजी दा मसला मुख्तसर ओहिल्लत लकुमुल अनआम ओहिल्लत लकुमुल अनआम के मतलब सो रद प तहरीम बगैर अल्लाह अल अनआम अल्लती हर्रमू अला अनफुसिहिम आर डंगर चिरे खलको बजान हराम करी दी दखपल माबूदानो द वजे अल्लाह दा हलाल दी हलाल हो गणे का हलाल हो गणे गुर दा आयतुन मुंगा दाय बकरे न सूरह हज पर इस्मार कड़ल पर एक दो तरीके मालूम शी और रद्द पर सबील द खुसूस माना नमूने गस्ती बहीरा निश्ता साहिबा निश्ता जामे नजी हराम तिरशुल अबादु की रद्द पर सबील द उमूम जो खुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम तामी में कड़े दे चोले बजान बाने तहरीम का दाहो कुरान करीम रद कड़ो पर तहरीम दे गैर अल्लाह उलमाए किराम ना कुरान पाक के ददे हुक्म ब्यासो जदा सी चल की यादा कीदई कुरान ददे यो हुक्म पेश करे दे चिदा शिरक दे दाया हुक्म दे देते शिरक वेली दा कमजे सूर्य नाम यौसल यवी शायद क्यों गोरा मख के ने दाए रद को आखिर की वही वइन्न शयातीना लयूहूना इला औलियाहिम लियुजादिलूकुम यकीनन शैतानान इंसियो जिन्नी खोदने कई खपलो मुरीदानो खपलो मुक्तदियान होता खपलो दोस्तान होता देर पर आची झगड़े कई तासरा पदे शिरके फेली मसल के मखदा सियाक नशोरो दे सबाक तासवायदा तहरीम द गैरुल्लाह मकवे हराम ने स शैतानान दी दलता मूल्यानों के सरकशान दी आई खपलो शागर्दानो तो वही झगड़े हो सर का अगीद ता हलाली सीधा जायज कार दे खुयाद उसाते वह न तातुमू हो में न कुम लम मुशरिकून गोरा खुयाद उसाते वह न तातुमू हो में न कुम लम मुशरिकून गोरा कतासो ददी दा खबरों मन लेने यकीनन तासो बखाम खाम मुशरिकान ये कुरान दलील बदे चे पदी खबर की कदागी इतवा तुमको न मुशरिक बशाए अल्लाह यो शे हलाल कड़ी तासो हराम होए नो दाओ शिरकी का इन्नकुम लमुशरिकुन देते शिरक वेले दग सीधा मूल्यानो पीरान काई दग तहरीम कई नुदा शिरक दे सूरह तौबा की योदिर शायद की वैल्यू देते शिरक हुई गना यहूद ईसानो के दगा तहरीमात गैरुल्लाह डीरू चाबद तपोस को दापसी से आराम दी जी जमगा मूला से वेली काजी से वेली साबेक से वेली और पीर से वेली दादा पीर तो खुले गोफ दे हाँ इत्तखजू अहबारहुम व रुहबानुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह खमूलियानो पीरान तदे रब वेली दाई तहलीलो तहरीम माने दखदे रसूल खिलाफ के फरमाया आखिर के सुभान हुआ मा युशरिकून दख शिरक ही दिया देते शिरक वे ना अल्लाह शे हलाल कड़ी खलक के बजान माने हरामई ओले हरामई मुलावेली पीरवेली मूला और पीरवेली खुशी तो खुदा और रसूल खिलाफी नादासिश और शिर को कुरान यो हुक्मदार कर दे द्वयम हुक्मदारे चे दा इफ्तिराल अल्लाह पखुदे बाने दा दरोग जोड़ोलनी
د افترا ویلی سورہ نام کې یو سلط ارشاد نام وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء وانعام حرمت ظهورا وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليهم سيجزيهم بما كانوا يفترون. افتراء علیہ داو دی دروغ جوڑی پا اللہ بانے افتراء کئی اور سزا بور کے اللہ دیتا ددی افتراء ددی دروغ چلا ہے اسے نہیں حرام کرے دی ہوئی حرام دے خود دروغ جو کر بخود ہے نہ دا شرک دے دا افتراء. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اغم حجت اللہ کی لکھی من انواع الشرک انہم کانوا یصیبون الصوائب والبحائر تقربا الی شرکائہم. داد شرک قسم دے چدی با تصیب کو بحیرے بے جوڑو لیں. عبد الحی لکھنوی آغا خپل فتاوی کی لکھی مجموعۃ الفتاوی زور چاپ دے درې جزء کې یوصل سلور سفر دایت دریم جز هغه کې د دې په باره کې حکم ویل دی چې دا تحریمی چې کړي د ځان نه حلال شي کنه که مسلمان الګي دل ذبح کی د خدای پنوم په اجازه د مالک نه دا به حلالي حرامي یو نه تا تحریم تو خدے کے اثر نہ رسی جو سڑی پزان مانے حرام کو دیو جندے حکم پائے کہ لگ تفصیل دارے چدا تحریم کڑی دو ما احلا دا بخالی نہیں یا بمجرد تحریمی یا بمخلوطی مع النظر والتقرب. کلاو صرف دائی چې بس حرام کړي ده بزان مان د نظر او د منخت پکې نه نو داغه حکم بدای چې دا به حلالي حلال ده فائدہ ده الله د بندا تحریم ته ضرورت اعتبار نشته. قران ذکر ځای په ځای کلو کلو لا تحرم حلال ده وحلت لكم الانعام او کلا داسمی ورے چې تحریم د غیر الله خو لیکن نظر وسره غړي مخلوطی نتیجہ تابع د اخص ارزلی بیا اب حرامي پای کا د بحیره صاحبې په باره کې قران دا نه دی ویلي چې احل الله احل هنو ویلي ما جعله ویلي صرف قرآنی تعبیر کې فرق دی. کله وی احلت لكم کلو اپدی دے کہ وہ حلہ کلو نہ دے لے ولی بحیرے صاحب وسیلے حام دی حرامول تحریم پکیو لیکن ورسره ورسره نظروں دا خودی د خپل معبودان په نوم منختم کړي. درې مثال اوس واضح کیږي دا د دور کې شتره اگر چې عین بحیره صاحب دې نه خدای امثال خوشته کا کلا عین شرک شتا کلا مشابهت داغیم شتره. قبرونو علی دای بخوا کی دی حرم نہیں جو گڑی سر حال تک ونی پاغونو کې مرغئی خکاری سویدی بگیں دا چا حرام کړي دا حلال دی اخکار کو حلالو یا چرته وبئی پای کې میانی دیوینه دا حرام دی بودی به تورسی الکوله داوی د بابا مرغی دی دا د ولی مرغی دی دا داغه د بڼ مرغان دی کله وی دا دوا میان دی خدای دوا میان دی وی دا کونی سی کنه
نو تکلیف بدته ورسی ټکر ورته ورسی څوک ورسی مطلب هغه دی چا ولی خپکی پر شپې براشي کټ په دروانه واړی او بری یری وای دا چا حرام کړی دي اللہ کو عام فرمائی اذا حللتم فاصطادوا اللہ فرمائی ښکار کوئ د حرم مکه نه بار نور ځای حرم خو نشته ښکار کو پکې تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه حرم اختلافی مسله د مجتهدینو امام مالک رحم الله وغیرہ پنځل تم حرم شته لیکن دی کې میں اتفاق دے چې داغه حرم ښکار چره حلال دی وړو کې لکو ابو عمر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا ابو عمر ما فعلن غیر هغه بلبل ساتلو هغه تمړ شي او خپه ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مزاح کا یا ابو عمر هغه بلبل دې څه شوخه نو غیر چې مدینه کې نیولو نو دا احکار خو حلال و حرام غیر کی ادری د اولیاء په خوا کې بزرگانو یا د قبرونو خوا کې اغیل نوم یخی حرام دی حرم پاک کی بازای کې لیکلی پکې حرم پاک دا تحریم بل وجه فرمات خو بګی نشته هم باز پکې دای چای او ساروي دی ولی پنو باندې منخ تکړی دا ددا پنو باندې شکرانه وکي کله داغه 900 می جوران لور کی ال تک اوس دوار سیده غټشي هغه مجمع البحرین نه آی کی دوار شرک غړی یا خو منخ تکړی د غیر الله پنو بل دا عقیده ساتي چې د دې سیز نه फायदा غستل ما سیوار می جورانو نه بل چا د پاره من دي حرام دي بل څوک به نه خوري دا تحریم هم ده خو اصلي شی بده کې نظر ده ان نظر د غیر الله حرامي رسول راځي نو دغه شی به حرام دي آی کې دا حکم نشته جو حل لکه ما دل قران دل تدانی ویلي چې بحیره حلال ده بحیره کې وای نظر غټ کړه وکړه ما جعل او د دې نه علاوه نور رسوم شرکیه بیا ډیر زیات بیا زنانو کې ډیر زیات هغه شی چې الله رسول نه منع کړی دیني ویلی چې دا منع دی او دی وی پلان کې رنگ جامه غسل شي دا مونږ ته بودری رسی بازی وی شنی جامې ما وندای بودری رسی تکلیف ضرر رسی ټکر رسی خې بمون ناراضي بعضی سری جامې په مونږ نه راځي زنانو کې دای وای دا په ځان باندې ولې منع کړی ولې ضرورت سي چلے دارنګ پلان کې روز باندې سرینزل وي خنري په مازیګر کې او ماخام کې زې جارو کول خنري ځان نه جوړ کړی بګي چا پکې ویلي چرګ چې بانګ وای کنه نو بس دا حرام شو خما سوا د مولانا الا من نشاء بزعمه دا د باز ویلو چې دا خو سربچر دی که مستی ناغزان له حلال کړی دا بدیه منع کړی دا منه خورای لکه دا خو سربشي نه بانګ ویل څه ګناه ده ته بانګ وی ډېر رسوم شرکیه په دې طریقه پر امت کې نافذ چې منع نه ایست دلیل د منع نشته پکې دی منع وی اور سره داوی چې ټکر براته ورسی دا ټکه اور سره په تحریم نه غیر الله کې تکلیف براته ورسی اداسی اصل کې اوهامی اتباع د وهمونی نو دې ته ویل کېږي تحریم لغیر الله دا شرک او مخکې تیر شو افترا دروغ په الله ما دومره د چې درې هغه تحریم یقیني
वजود کم ہو په نسبت سره د نورو مسائلو قران کې د دې ذکر همغه پیش کو صورتونو کې لیکن کم دی لګ دی ګور بیا قانون دار چل اشیاء تتبین بیزداد ہے تحریم لغیر اللہ مقابل یو بل شیر اغیز دکنو دیبانے بپوشی ابل شسر تحریم للہ تعالی تحریم الہی ورتوئی نو دا چیز دشی نا آوام ازدشی تحریم للہ توحید دے اور تحریم لغیر اللہ شرک دے کر لگال تر دمادو میں صدا کوئی چیو زمگا مراد دے بلنے رہے دلتم تحریم الہی دو مت دوئی یو خواما مانا دا تحریم الہی دا مانا عام چا اللہ یو شے حرام کرے رہے دا خواما خبر اللہ غلا حرام کرے دا ربا سود حرام کرے رہے غصب حرام کرے دے زنا حرام کرے دے یو خدا تحریمات دیتم تحریمات الہیہ ہوئی شرک حرام کرے دے دیتا تحریمات الہیہ ہوئی اخو مخی تیر شو چھ دی تحریم تسوک حلال ہوئی کر ادا نمانی چھ دا حرام دی بلکہ ہوئی دا حلال دی ندام کافر دے خواہ بحث پدے کی زمگا مقصد نے دلتا مقصد دے د تحریم الہی معنی دارا آغا شیر چ اللہ حرام کڑی فی مکان خاص فی حالت خاصت مما حل فی غیرہما دا معنی اللہ یو شے پا خاص مکان کے حرام کڑی پا خاص حالت کے حرام کڑی اور پا نور اوقاتو کے حلال کڑی دیتا ہوئی تحریم الہی دلتا زنگ بے اصطلاح تحریمات الہیہ قرآن پاک کی داغے ہم سالوں کو رکھیں سورہ مائدہ دا تحریم بغیر اللہ مقابل کے اللہ خپل تحریم ذکر گئی اول آیات تے غیر محل الصید وانتم حرم دا لفظ بکی رہے غیر محل الصید وانتم حرم خکار حلال مگنے پہ حالت احرام کی غیر محل الصید نگور سوید کو حلال لے گا لیکن پہ حالت خاصہ کی جائے تو احرام ہوئی پدی کہ اللہ تعالیٰ منع کو دے تحریم لائی ہوئی در یہ تشریفیاتی صورت کی سلور نہیں آیا تو گورا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم اے ایمان والو اللہ پتا سو بان نیازمیخ کی پہ اخکار لا سمت رسی چاتم نے زیرسی ابتلا دار چرا اخکاری پتا سبانے پہ حرم کے بے حرام کے منع کرے رہے سنگ ابتلا اور پسی آیت دو گورا پینزنوی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم اے ایمان والو اخکار بن قتل ہوئے پدا سیال کے چتا سم محرمانی ہے نہ بکے اخکار کو دے کن جرمانہ بور گئے دوسرا جی جرمانہ دائے جرم ذکر کرے شپک نوی آیات کے مر پسی ہوئی احل لکم صید البحر وطعام متاعا لکم وللسیاران وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما سمندری میان اخکار خستا زپارا ہر وقت کے حلال لے ہاں دا وہ چی اخکار پتا سوانے حرام دے سوپو ریچی محرمان یہ ما دمتم حرما دے تو اس تحریم الہی داغ سوید سرے اللہ حلال کرے بل وقت کی عام اوقات کے اخکار حلال لے لیکن دا احرام پہ حالت کے منع کرے رہے اور حدیث کی راضی پہ حرم کے منع دے بلکہ لا ينفر صیدها
कार वजल खुदर किनार द हरम मक्का कार बशड़े में न चरता दारंगदाए हरम हुक्मदार चिल्लायो योजद शौकाम नोरे वने खुदर किनार द अजगो वनी चीज अवम पके न परे गए सहाबा और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सरगड़े तेना मुस्तस्ना का दा जमगा प कब्रूनु के पकारी के जम दलुआरान द पारा जरगरान द पारा पकारी वैसा खैर दाता सुल मुस्तस्ना रे पकी दाए वने प्रेकोल दाए बूटी प्रेकोल दाए मना कड़ल प खास हाल के खास मकाम की सवेरे मनक नगोरा मां मखके तवेल दग से हरम दीद बुजुर्गान द कब्रूनु प ख्वाकिम जो कड़े चिदा आदत बूटी बूटी उलाड़ दी वने कदा चापरे कन जरर बहुत और सही है दारेंगे दत्तकार बन करे हराम करे रे दीदाई न कदम मख के लाड़ल अल्लाह लाद मयान कार हलाल करो और दीवी ताम पके माना दे दावम ने की हुई देख ब्यास हिकमती हिकमत द तहरीम लाई चल्लाए औशे यो आम औकात के हलाल कड़ी स्वेरे हलाल कड़ो कार लेकिन प हरम के पे हराम के मन कदा सोजदा मबना ददे प तौहीद बांधे दा नाल त तहरीम ने गैर अल्लाह मबना प शिरक बांधे छोड़ा ददे अल्लाह तो गोरा कुरान करीम ददे यो इजमाली अल्लत जिक्र करे यो तफसीली इजमाली अल्लत सूरह मायदा अवल आयात कसोक दावी कारे वले हराम करे रे हालत हराम की जवाब की इजमालिन अल्लाह यहकुमु मा युरीन यकीनन अल्लाह फैसला की सचो वाड़ी दित इजमाली हिकमत वजह हुई तो सड़े तपूस कई वह वले वले मका खुदा खुदा हुक्म देता अल्लाह वाड़ी से सब फैसले की बेमन और तफसीली हिकमत वाड़ी राशो गोरा दगायत दे सलोर नवी या अल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिन स्वयन अल्लाह दरबान इम्तिहान की वली कई लियालम अल्लाहु मन यखाफु बिल गैब दायलत तफसीली सोग दा अल्लाह ना यर कई अल्लाह ताला कार कई खल्क होता द खुदा ना यरीदुन की बिल गैब से मुआहिद नो तहरीम लाई ददे द पार दे च पजल किम द खुदा ने यर पैदाशी अन तहरीम द गैरुल्लाह दे द पार दे चाग द खुदा द गैरुल्लाह ने यरीगी फर्क शगा मुआहिद सड़े द तहरीम लाई पाबंदी ओले कई द खुदा ने यरी कजख कार प हरम के हुक्म प मक्का के हुक्म खुदा बरा तो जरूरत से तकलीफ बरा की अब मुशरिक सड़े हुई को ज स्वैद हुक्म द वली पर दरबार के नमाला बदा वली टकर रा की बड़ा फजत की लग गया जिक्र तौहीद शाग शिरक दार शिरक फेलियो किस्म हुचूम के नूर अक़सामों पर मुकाबले के दे लग दे न इस्तेमाल हम कुरान की जिक्र कुरान की लग दे खद्वैम किस्म द शिरक फेली सो नजर लगैर अल्लाह